الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدقت يا رب العالمين. اوس د دې نه الله رب العزت د مؤمنانو ته یو خبره ده. الله وایي اے مؤمنانو زه تاسو ته یو داسې څیز ونښیم، داسې څیز درته وښیم چې په هغې سره تاسو د اور نه خلاص شئ، د اور نه بچ شئ. او د انسان دې کې که کافر هم وي د هغه ته وایي ته جهنم ته ځې. ته وګوره رومنۍ سپاره کې تېر شوي یهودیان وی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، وی موږ ته دا اور نه مسه کوي مګر د شمار یو څو ورځې، یو څو ورځې بل دغه به موږ اور کې سوځولي شو دې نه زیات. نو کافر هم دا نه خوښوي چې زه د جهنم ته لاړ شم، ظاهرا درته هغه هم دا وایي. نو د دې وجې الله رب العزت فرمایي چې ته خو مسلمان بنده یې، ته خو زما خاص بنده یې، ته زما خاص کس یې، ته د دین خاص کارکونې. آیا تا ته داسې څیز ونښیم چې ته په هغې سره د اور نه بچ شي؟ الله دې موږ بچ شي. نو هغه خبره ده الله رب العزت هغه کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو هل ادلکم آیا وښایم تاسو ته علی تجارت داسې تجارتو تنجیکم چې خلاصي بدر کی تاسو ته من عذاب علیم د عذاب دردناک نه. نو که تا ته په دنیا کې څوک وایي چې راځه داسې کاروبار درته ښیم چې په هغې کې نقصان نشته، په دنیا کې دې خوا توجه ساتئ. په دنیا کې درته څوک وایي چې داسې کاروبار درته ښیم چې په هغې کې نقصان نشته، راځه چې د دنیا دا غربت دې ختم شي، نو ته هغې پسې روانې منډه وې. الله رب العزت فرمایي چې یو داسې څیز درته ښیم چې په هغې سره ته د همیشوالي د اور نه بچ شي. الله دې بچي. نو الله وایي داسې تجارت درته ښیم، داسې کاروبار درته ښیم چې هغه به نجات درکړي تا ته د عذاب دردناک نه. الله دې بچي. هغه څه شی دی؟ الله وایي تؤمنون بالله، ایمان راوړئ په الله رب العزت باندې ورسوله او پر رسول د الله رب العزت باندې. الحمدلله موږ راوړی دی الله دې استقامت را نصیب کړي. نو ټول مسلمانان په دې د خدای پاک شکر دی الحمدلله الله رب العزت دې استقامت را نصیب کړي. نو الله فرمایي تؤمنون بالله، ایمان راوړئ په الله رب العزت باندې ورسول او په استاد د الله باندې وتجاهدون فی سبیل الله او جهاد کے جهاد فی سبیل اللہ کے بلا دا اللہ رب العزت کے جهاد کے دا اللہ رب العزت بلا کے اللہ رب العزت کے رہے توفیق رکھی. نو اللہ رب العزت تا مکمل برابر کر وقت در تا جوڑ شنو. اللہ رب العزت فرمائی وتجاهدون فی سبیل اللہ کہ سرپاؤنے کی پہیس چیز باندے جهاد کا دچا دا اللہ رب العزت بلا رکھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے قطار اندر قطار. اسم ستا امداد دراتے شی فرشتے کو آغا ایمان پیدا کرواڑی اللہ دلا نصیب. عبداللہ ابن مبارک سے ابتا کہ آغا یو خط کلی کرو دا کعبی مبارک کی یو بزرگ شخصیت کو دا کعبی مبارک سر بیوزیو او یو لوی محدث د زمانې او صوفي مزاج عالم. نو هغه ته خط ولیکو، نو اوږده پرپړۍ ورته لیکلې وه چې موږ د جهاد عبدالله بن مبارک صاحب پخپله یو کال جهاد کو، یو کال به درس احادیث وکړو، د امام ابو حنیفه صاحب خاص شاګردان او دغه شان د امام بخاري صاحب چې په کومو ثلاثیاتو باندې فخر کوي په هغې یو د عبدالله بن مبارک صاحب د هغه استاد. نو هغه ته خط راولیږي، یو شعر پکې دا ورته وایي چې یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب. وی ای عابد د حرمینو شریفینو چې ته په
حرم شریف کې عبادت کې ولګیای لو بصرتنا کاش چې تا موږ لیدلې وي دا زمونږ د صحنه لیدلې وي زمونږ د میدان جهاد کې د الله اکبر ناره لیدلې وي د لا اله الا الله اواز دې لیدلې وي د نصر من الله اواز دې لیدلې وي د مجاهدینو دا قطار دې لیدلې وي چې الله فرمایي چې دا ماته خوښ قطار دی نو لعلمت انك في العباده كالعبود دا ته معلومه شوې دا وستا په علم کې به دا راغلې وه چې زه خو په دې عبادت کې هسې ګپ شپ کوم چې دغه ته لګیا یم الله دې راله توفیق راکړي د دین د هرې شعبې به احترام کې او چې الله درله وس درکړو نو په هره شعبه کې به ایثار الله دې راله تؤمنون بالله چې ایمان راوړئ په الله رب العزت باندې ورسوله او رسول د الله رب العزت باندې وتجاهدون فی سبیل الله او چې جهاد کې بلا د الله رب العزت کې بیا اموالکم فمالون سره چرته برجان مال قربانی راځي الله مال ورکه وانفسکم او فزانون سره چرته برجان قربانی راځي الله توفیق راکړي ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو د بارا دا ورکار دستاز دا بارا خو ان کنتم تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ الله دې دا پوهه را نصیب کړي الله فرمایي چې دا کارونه وکړو نو څه به وشي یغفر لکم بخښنه به وکړي الله رب العزت تاسو ته ذنوبکم د ګناهونو ستاسو ویدخلکم او داخل به کړي تاسو لره جنات جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي الله وایي چې زه به درته بخښنه وکړم او داسې به هم داسې باغونو ته به هم داخل کړم چې د هغې نه لاندې ولي بهیږي الله دې را نصیب کړي د هغې سره ولي بهیږي په هغې کې دننه ولي بهیږي حدیث کې راځي زموږ استاد او ښکلي محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا جنتی چې ورته وایي چې داسې لاړ شه نو بس دا به داسې دي دانې که دې ورته وایي چې داسې لاړ شه نو داسې به روان یو که دې ورته وایي چې هر طرف ته چې دې اړئ ښه ماماجي ستا خوښه کوي نو ویدخلکم نو دا الله دې را نصیب کړي وی داخل بکړي تاسو لره جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولې کاکا خو دا به ګورې پکې هلته دي چې ستا پړی کې راشي چې دا ډانکې خو مې ګاونډي وو هلته مې ورله سمې خپې نه وې والې راشه دانې د ده په کور ورسمو چې ورته چې ده په کور ورشه نو دا شی به هلته نه وي ښه زړه به دې صفا وي حدیث کې راځي ومساکن طیبة او محلونه پاکیزه او ته الله به دې محلونو پاکیزه او ته داخل کړي ښکلې پاک صفا محلونه به وي څښا پمن به نه وي چې څښا وږم پکې وي چېرته به یو څه بل څه چکړې به پکې نه الله وایي پاکیزه او محلونو ته به هم داخل کړم الله دې را نصیب کړي الله وی فی جنات عدن داسې نه ده ته یو کس ښکلې مزیدار کور ته بوځه عالیشان کور ورکه او یا یو چا ښکلې آبادي جوړ کړو ځان له چې هر سهولت پکې موجود دی خو ته هغه ته ووایه چې هلکه سبا ګورې ملک الموت راځي ښه سبا اسرائیل علیه السلام تا پسې را روان دی نو سبا به وفات کېږي په ده باندې که دا یو ورځ وي یا ورته ووایه کال دی یا ورته 2 کاله دي 15 کاله دي دا په ده باندې قیامت کېږي اګر که دې په خپلو محلاتو کې لکه شان دا یو کور ته داخل کړو ورته چې زما بس یو 2-3 کاله ته خوشحالي حاصله کړه نو پردې کټ د نیمې شپې د هغې کې پته نه لګي چې 2-3 کالو ته دې پرېږدي که نه دې پرېږدي خو ځکه دې پرېږدي نو عارضي خوشحالي ده الله وایي دا داسې خوشحالي نه ده فی جنات عدن په باغونو د همیشه پاتې کېدو کې د عدن د جنت نوم هم دی خو د باغونو د همیشه پاتې کېدو ته به الله وایي داخل کړه الله دې را نصیب کړي نور به پکې ډېر ښکلې ښکلې څه وي ډېر اعلی به پکې وي خو چونکې هغه عربو ته لومبني قرآن ډایرکټ مخاطب دی نو د هغې دپاره د ادې نه لوی څیز نه و په هغه ډول اوس هم دا موږ غوښتلی نه یو الله ربالعزت دې راله توفیق راکړي نو چې کومه ځمکه د تعریف چې کوم کېږي یا اوس خو نن سبا ویډیو یو څه بل سادي زمانه ده نو دغه کاڼیزه ځمکه ده هېڅ شی پکې نه و سورې پکې نه و هغه تبوک ته تلل مسلمانان پیش چې دی نو هغه وینې شوي وي وینې ترې روانې هېڅ شي دقه شان دغه سخته ګرمي و دغه حالت
نو د هغې دپاره دا لوی چې ډېر غنیمت و ها ویړون د خدای نه څه غواړي دوه سترګې د هغې دپاره دا لوی څیز نو الله ربالعزت ورته دا ذکر کړل او بیا الله پکې بار بار وایي چې نور به هم پکې ډېر څه وي نور به هم څه حدیث کې راځي ما لا عین رأت ولا اذن سمعتها ولا خطرت وی داسې نعمتونه به وي پکې چې ستا سترګو به لیدلې نه وي ستا غوږونو به اورېدلې نه وي او ستا په وهم او ګمان کې ستا په زړه کې به د هغې خیال هم نه وي راغلی چې داسې به هم دا نعمتونه موجود دي یعنې په دنیا کې څومره نعمتونه دي د دې زرها چنده زیات نعمتونه به چې یو مېره چا کلمه ویلي وي د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای به هغه له ورکړي یو روایت کې راځي چې لس پیرې چې دا دنیا کې د دې برابر جنت والله الله ربالعزت نصیب کړي لس پیرې چې دنیا کې او د دې نه زیات او نورو کې راځي چې صحیح حد بس الله دې را نصیب کړي ذلك الفوز العظیم الله وی دا لویه کامیابي ده ښه الله دې دا کامیابي را نصیب کړي الله وی یو تاسو ګوره دغه دی او بل تاسو کې بله خبره ده تاسو خو د خدای نه د خدای د رضا غواړئ دا جنت دې غواړئ خو بله خبره هم غواړئ چونکې تاسو مجاهدین یې جهاد کوئ نو الله فرمایي و اخرى او دویمه خبره تحبونها چې تاسو خوښوئ دې خبرې لره نصر امداد من الله د جانب د الله رب العزت نه وفتح قریب او فتح نږدې نو داسې ووایه چې امداد د الله جانب نه او فتح چې ده نو دا نږدې د الله دې را نصیب شي نصر من الله وفتح قریب کاکاګانو په پوسټر باندې لیکلي نصر من الله وفتح قریب لاله ته به یاد نه یادوي چې منبر نو هغې کې څوک راغلي نو هغه په یو پوسټر باندې لیکلي په ګاډي باندې لګېدلي غالبا د ناظمې هغه وروڼو ناظمه ده هغې ته ولاړو نو دا پاسې پرې لیکلي نصر من الله وفتح قریب ځان کې به حساسیت پیدا کړي هرې نقطې هر څیز ته به خیال کړي چې څه نو د قرآن آیات یا حدیث وغیره دا چې دی دا د هیڅ څیز دپاره نه شي کوم ځای چې موقع محل وي هلته دی پېښ کوي مثال په طور څوک روان دي او ته ورته سلام نه اچوې ته ورته چې سبحان الله نو سبحان الله هم بعضې ځایونو کې موقع شته خو په عام طور چې ته چا پسې اواز کوې وغیره دا په شریعت کې منع دی لکه شانته د قرآن آیات د ځان دپاره استعمال عمومي خبره ده ځان باندې مې نه پټ کړې چې هلکه دا پلانکي آیات کې چې څوک راغلي دا صرف موږ یو دا بل څوک نه خبره ټیک نه ته وګوره د قرآن آیاتونه بیا دا تفاسیر د خلکو وره د دې زمانې زاړه نه یاد د دې زمانې ته وګوره نو هر یو به خپل تفسیر د خپلې فرقې نه تو راته کوي چې بس د دې نه صرف زه مطلب دی یا چې دې مثال په طور یو به وایي چې زه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت خبره کوم دا صرف زه بله ډله وایي صرف د قرآن خبرو د بدعاتو رد دا صرف زه بله وایي چې بهی د اکابرو د عزت او د وقار او د علمو دا صرف زه داسې هر چا ځان د خپل یو رول جوړ کړی نه مجموعي اسلام ته راشي اسلام دلته څه دفعه ده الله یې توفیق راکړي نو دا آیاتونه به د ځان لپاره نه استعمالوي چې دې نه زه مطلب یم زه مراد یم پلانکي نه داسې نصر من الله دا اوس په دې د طالبانو دور کې اوچت کړی دی یو پیر د دې ځای نه تللی وکړو د افغانستان خو بیا دلته راغلی نو پنجاب یو ځای لري هغې کې هر قسمه پیر چلېږي اوس زموږ په پښتنو کې هم چلېږي دغه مایارو کې دا اوس کیسه شروع کړې د جمعې په شپه باندې نو دلته ملګري ورغلي دا داسې کیسه شروع کړه اوسه پورې خو دا نه وه هر کس مونږ درته نه لږ ځکه دې ملګرو کې ګرځي راګرځي تقریرونه کوي نو هغه ورته ویل یاره دا مزار اوسه پورې ډېر آباد وي ما وی چې آباد شي لږ د جمعې په شپه پکې پتیله متیله بهر کړي ما اوسه پورې آباد نه اوسه پورې ستا جیب ته پیسې راتله نه اوس به پرې ستا جیب ته پیسې راځي نو بس جرګه ور روانه هغه سنګر بابا له ورشه د داسې اکابرینو سره یا چې په بعضو دغه سره نیکه چې هغې ټول عمر د بدعاتو رد کړی دی هلته به یې د جمعې شپه وي دا د ښځو لپاره خاص مونږ چېرته ورغلو ما ویل دا مونږ پسې مټیایي ورېږله ما دې لیکلی وه بس مزارونو ته یو څه علماءو تر دې پورې منع کوي
وایي چې تاسو پټکي والي علما او کله عوام وي د هغې مخکې د قبر سره داسې اوچته وي د دعا لپاره چېرته د بړه کې دا رانه شي چې دی د دې قبر نه غواړي دومره احتیاط د هغه په برکت یې غواړه وغیره خو درته دومره احتیاط او موږ پسې نو بس هر چا د ځان لپاره یو کیسه روانه کړې الله د اخلاص او د الهیت پیدا کړي موږ خپله ټول په هر کس پکې راځي موږ پکې ځان سره راځي بل پکې بل راځي بس الله دې موږ له توفیق راکړي چې حقیقي اسلام زده کړو هغه بیان کړو هغه وکړو الله یې توفیق راکړي په دې امین وایي نصر من الله نو امداد د چا د جانبه د الله د جانبه تاسو دا خوښوئ نو راروان دي د الله د جانب نه وي ها وفتح قریب نو دغه اوچت کړی دی دغه یو هغه نه اللهم انا وری هغه نه اللهم انا نه ورځي سیبه او چې یو کور ته ورځي د مریدو نو ورته وایي چې بهیي چې کوم کور ته دا شرف حاصلېږي نو 15 लाख روپۍ به لومبي پیر صاحب له شکرانه ورکړي 15 लाख روپۍ د سړي दिल्ली का राजा मोय और कोई रोने वाला नहीं मैं बोलती हो सुबहान अल्लाह वो जालिम दाऊद सुबहान अल्लाह ना हो हाँ और 15 लाख रुपए लगा 10 ताले दिन खर्चे का पैसा तक का शादी सी रहा او الله مينا نو ورتيغه د پګاډي ګاډي تیوري الله مينا راځي مونږ نو هدل تکي بندې دا غو نوم نالما خو بیا سم مشهور ده پښتون په نوم مشهور بل رور دلته او سکیورټي ګارد هم چې د انګریزانو په ملک کې ټول خاندانونه اوسي بچي یې ملته اوسي او د بچو یې ګیرې نشته هغه پکې لوی لوی دي داسې زمانه ده نو هغه لوی شخصیت و دفاع یې خلک څنګه کوي ولې دفاع د دفاع هغه دغه کول دی موږ چې ورپسې نور بیا یې چړې پسې نو جوړه دفاع یې پسې وی دا آل رسول جو حقیقت کې دی هغه سند رسیدلی دی دا دغه ګیلاني صاحب د خاندان نه دی دی هغه سند مخکې بزرګار دی یو کس د ګیلاني صاحب د خاندان نه دی ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس سید دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دي رسول شریعت من پابندي د خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې نسو عربین عجمین تور نسو وغیرہ نسبی په دې یو بل باندې فخر نشي احترام د داوی زیات احادیثو ثابت احترام وکړه الله دې توفیق ورکړي چې د شریعت خلاف راځي بیا د هیڅ چا د خپل پلار چې د ټولو نه زیات حق دی هغه په ځای کې شه د استاد د پیر نشته بیا الله دې معلوم قال الحق زمون خلک بیا دغه رسم او رواجونو ته ډېر خوشاله دغه ته بس دغه ته موږ ټول شریعت راغون کړی دی چې په ډولې کې قرآن د جنازې سره قرآن ولا په قبر باندې چې دې ختمونه وکړه ته دا تاسو کا د خپل پاک د بیل ثبوت ورولې چې خدای پاک په ټول عمر په شپېته کاله کې دا د سړي دی غواړي قرآن ته نه دی راځي د قرآن ته کتل نه دی غواړي شپېته کاله یو کس قرآن ته راځي نشي ته لږ په سر ته ختمونه فرایض یې نه دي ادا کړي چې زه یو کس ووینم چې هغه د اختر پر ورځ مونږ نه دی کړی د اختر پر ورځ واجب نه دی ادا کړی او زه به هغه ته چې خدای پاک ته څه ګناهونه ما ته پته ده که نشته دنه به ګناه نه شي او دا هغه ته لږ احتیاط وکړه الله یې نیکۍ نو الله وایي وبشر المؤمنین او زیر ورکړې دې مؤمنانو ته مومن ته زیر ورکړي چې تاسو د جهاد کې ته چې دې قرباني ورکړي په مال او په جان سره بیا الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کونوا انصار الله وګرځئ څه شي انصار الله وګرځئ نو خلک ځان له ځان نومونه کونوا وګرځئ انصار الله مددګار د الله نو مددګار د دین د الله الله دې توفیق راکړي د الله د دین په امداد کې د الله سره امداد چې دې مطلب دی چې د الله د دین امداد په هر پیمانه د بچی ضرورت دی بچی ورکا د مال ضرورت دی مال ورکا چېرته ستا د وخت ضرورت دی وخت ورکا چې څه شي ضرورت دی هغه ورکا د وینې ضرورت دی وینې ورکا الله دې توفیق راکړي ایمان والو کونو وګرځئ انصار الله امداد کوونکي د دین د الله تعالی کما قال لك څنګه چې ویلي عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیه السلام للحواریین حواریین ته ویلو یا خدا
ډیر زیات مالدار د هغې د وجې د دې هغه مالداري د دې د مخ یعنې چې یو کس مالدار وي خوراکونه یې سم وي وغیره نو دې ډېر هغه سپین او هغې هغه یعنې د دې هغه پراخوالی او د دې هغه خوشحالي د هغې اسان په مخ باندې چې دی ښکارېده نو د دې وجې دې ته حواریین ویل یا دا دوبیانو دې به جامې رنګولې نو د دې د وجې بعض علما وایي دې ته حواریین ویل بعض علما وایي چې د دې زړونه ډېر زیات صفا او بعضې وایي چې دا ډېر زیات بزرګان په نیکۍ کې وو نو د نیکۍ د وجې په مخ د نیکۍ اثرات راښکاره شو د هغې د وجې دې ته حواریین ویل شي کما قال لکه څنګه چې ویلي عیسی ابن مریم للحواریین حواریینو ته من انصاری الی الله څوک دې امداد کوونکي ما سره انصاري څوک دې امداد کوونکي زما سره الی الله د الله طرف ته الله دې موږ ټول له توفیق راکړي نو چې دا یې کله ووایي چې ایمان نه راوړو نو بس دغه مخصوص ټولګې پکې پاسېده او دا ټول نوجوانانو ها قال الحواریون والحواریون نحن انصار الله من یو مددگار د دین د الله تعالی تقریبا 12 کسان روایت اخیری روایت په 12 باندې ولا تقریبا فآمنت طائفة بس ایمان راوړو یوې ډلې من بني اسرائیل د بني اسرائیل نه دغه ډلې ایمان راوړو وکفرت طائفة او کافر شو بل ډله وګرځېدله کافره بل ډله فأیدنا الذین من امداد د هغه کسانو مدد هم کړو د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړي علی عدوهم په مقابله د دشمن د دیو کې فاصبحوا نو وګرځېدل دوی ظاهرین غالبه الله دې غالب وګرځېدل